السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن موږ راغلي د ماشومانو ګروند ته چې دوی دلته یو قسم بازۍ کوي، قیدي بازۍ ورته وایي. دا دوه ټیمان دي، په ده کې هر څو کسان که لس لس وي، که شپږ شپږ وي، که پنځه پنځه وي، که هر څو وي. نو دوی یو قسم بازۍ کوي، قیدي بازۍ ورته وایي. ګډه وډه بازۍ ده. په ده کې چې کوم کلاړي د کوم ګروپ له ګین په لاس ورغلی، هغه د بل سړي بل خلاف ملګری وهي. نو راځو د دوی په دا لوبه کې شامله شو، ګورو د دوی شغل. ګر سره چې کله هم سړی د ماشومانو یو ځای بازۍ وویني، نو د سړي خپل بچپن یاد شي، خپل ماشوموالی یاد شي. نو نن په ګروند کې دا کوچنیان لګیا دي، خپله بازۍ کوي. راځئ چې د دوی بازۍ شغل وګورو. نو انشاءالله تاسو ته به هم خپل بچپن یاد شي چې کوم ټیم موږ پیټو ګرم کول، یا مو ګلداره کوله، یا مو بل قسم بازۍ کولې په بچپن کې. نو انشاءالله هغه به موږ رایاد شي، خوند ځینې واخلئ. راځو اول واره د توصیف احمد ټیم له هغو سره به تعارف وکړو، بیا به له اباد بیا له دا دویم مخالفو ټیم سره پوښتنه وکړو، اول به ورسره وکړو، نومونه به یې ځینې زده کړو، بیا به له اباد د دوی ګیم شروع کړي. نو راځئ اول واره. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ ستا نوم؟ توصیف احمد. ستا نوم؟ عبدالخالق. ستا نوم؟ شانزیب خان. ستا نوم؟ اعزاز. ستا نوم؟ سجاد. ستا نوم؟ ستا نوم؟ نو ګرانو کتونکو، اوس راځو له دا بله ټیم له کلاړیانو سره مسافه کوو، د دوی نمو حال به وکړو، بیا به د ګیم شروعات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ ستا نوم؟ محمد انیس. ستا نوم؟ محمد اورنګ. ستا نوم؟ سفیان احمد. ستا نوم؟ جنید خان. ستا نوم؟ امیر زیب. ستا نوم؟ محمد اسنین. ستا نوم؟ محمد جنید. اشه ته ماته دا وایسته، ته یو خپل ګیم ته تیار یاسته؟ تیار یاسته پل؟ نو راځو د ګیم خواته. ته ناشتې کړې دي؟ اوس راځو ګیم شروع کوو. شروع. چلو. کله چې هم کوچنیان ماشومان بازۍ کوي، نو هر څومره سپین ږیری سړی چې وي، هر څومره ځوان سړی چې وي، د هغه خپل بچپن یادېږي. نو چې کله هم کلاړي آوټ شي، نو هغه کلاړي بیا له میدان څخه بهر شي. دا بل کلاړي آوټ شو. بل کلاړي آوټ شو. بل کلاړي آوټ شو. بل کلاړي آوټ. دا ولیدل چې دا ماشومانو خپله لوبه یې وکړه، خپل ساعت یې تر کړه. نو وکړئ باید چې هر څوک خپل ماشومان د لوبو خواته را متوجه کړي، په دوی باندې لوبې وکړي، نه چې د بازار له خوسې تګه او له شیطانته چې راڅه لرې شي، یا د تعلیمو خواته. له تعلیمه فوراً بعد کیل هم د ژوند یوه حصه ده. باید چې موږ خپل ماشومان د کیل خواته راکش کړو چې باید ګیم وکړي، که هغه څه فوټبال وي، که کرکټ وي، که یو بله لوبه وي. نو باید چې د همسران دوی ته د لوبو ترغیب ورکړي چې ماشومان لوبې وکړي، د دوی به صحت ښایسته وي، د دوی به ژوند ښایسته وي، دوی به خوشحالي وي. نور مو ښه ژوند غواړم، خدای مو خوشحاله را. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک او